بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام شرکا کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے خوشحالی، ترقی اور حقیقی آزادی لے کر آئے، جس کی جدوجہد ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ڈائریکشن ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو کامیابی دیتا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. آج ہم جو آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کے لیے یہ کلی کچہری کرے اپنے عوام کے لیے، یہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جب وہ 2021 میں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے شروع کی تھی کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. تو اسی آئیڈیا کو، اسی ویژن کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں، اور میں اپنے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب آپ کے لیے احساس رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، آپ کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، آپ کے لیے مسلسل جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اسی طرح آپ کا وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھی ہوگا. آپ کی ترقی، خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے گا. آج یہ کلی کچہری جو ہے ہم ضلع باجوڑ سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ضلع باجوڑ بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزر رہا ہے، اور گزرا بھی ہے، تکلیفیں ان پہ آئی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے خیبر پختونخوا کا جو قبائلی ضلع ہے باجوڑ، اس سے شروعات ہو. ہمارے کچھ لوگوں نے کمپلینٹس درج کی ہیں، ان سے ہماری براہ راست گفتگو بھی ہوگی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. باجوڑ میں ہمارے آن گوئنگ سکیمز تقریباً اس سال 27 ارب روپے کے آن گوئنگ سکیمز ہیں، جس کی ڈیٹیلز میرے ساتھ بھی موجود ہے، اور ڈی سی باجوڑ اپنے آفیشیل پیج سے بھی وہ اپلوڈ کر دیں گے. اور اگر کسی کو باجوڑ کی عوام کو وہ چاہیے ہوں تو ڈی سی آفس سے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کے ضلع میں صوبائی حکومت کیا کیا کرنے جا رہی ہیں، اور آپ کے منتخب کردہ نمائندوں نے صوبائی حکومت کو آپ کے لیے کون کون سے پروجیکٹس دیے ہیں. اسی طرح ہمارے جو باجوڑ کی عوام ہیں، انہوں نے تقریباً 1,14,000 ہمارے باجوڑ کے لوگوں نے صحت کارڈ سے علاج کروایا ہے، جس کی لاگت 2.9 ارب روپے ہے، جن میں 50 کروڑ روپے دل کے امراض، جبکہ 25 کروڑ روپے کینسر کے علاج پر خرچ ہوئے ہیں. باجوڑ کی عوام اور ہمارے جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر میں آج سال کے پہلے دن یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ 1000 بلین کا پیکج جو ہم قبائلی اضلاع کے لیے لا رہے ہیں، اور جس کا وعدہ مرج ہوتے ہوئے ہم سے کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1000 ارب روپے کا پیکج فائنل سٹیجز میں ہے، اور آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. جلد از جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ آ جائے گا. جی ابھی شروع کرتے ہیں. شکریہ. With your permission, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ہدایات جب سے آئی تھیں تو 20 نومبر 2025 کو 20 نومبر کو ہم نے باجوڑ ڈی سی کے پیج پہ پبلک کو انویٹیشن دی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنے مسائل براہ راست آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس پہ 464 لوگوں نے اپنے مسائل رکھے کہ یہ ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ ان سے ہدایات چلی جائیں اداروں کو. 464 شکایات ساری جو تھی وہ ورکیبل نہیں تھی. اس میں کچھ کورٹ میٹرز تھے، کچھ انتہائی پرسنل نوعیت کے شکایات تھی، کچھ فیڈرل ڈومین میں
آ رہی تھی, کچھ دوسرے صوبوں کے ساتھ کوئی وہاں پہ مشکلات تھیں. سو ہم نے کوشش کی کہ ان ساروں کو سفٹ کر کے اور ان شکایات کو ٹالے کہ جو کرنے والا صرف ایک بندہ ہو لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے 101 بندے ہوں. سو ہم نے کمیونٹی کو فوکس کیا, اور کمیونٹی میں پھر ان کو فوکس کیا کہ جس کا ماس کوریج زیادہ ہو, بجائے اس کے کہ 2 کمیونٹی کے ایشوز تھے لیکن اسکول کا ہم نے پریفر کیا بنسبت ایک دوسرے ایشو پہ. سو اس نسبت میں ہم نے 23 ایسی شکایات کا وہ لسٹ ڈاؤن کی سر, کہ جس کا ون وے اور دی ادر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سارے پبلک کے ساتھ, کچھ انڈیویجول بھی ہیں وہ بھی قابل غور تھی, تو وہ بھی ہم نے اس میں سلیکٹ کی ہیں. سو ابھی سر کچھ اور 2 ہم نے لوگوں کو سر ان کے ایز کے مطابق ایکسس دیا. سب کو کہا کہ اگر اپنے گھروں سے لائیو ہونا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں سے, کوئی دکان میں ہے تو دکان سے لائیو ہو جائے, کہیں سے بھی اپنے ورک پلیس سے, اپنے کام کو ڈسٹرب نہ کریں, آپ وہاں سے لائیو ہو جائیں. جن کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو وہ ڈی سی کے آفس آ جائے, اور جو کوئی اپنی آئیڈینٹی پہ تھوڑا ریسٹرکٹڈ ہو تو وہ بے شک فون کال پہ ہمیں کر لے. تو تینوں فیسلٹیز اس وقت اویلیبل ہے اور کسی کو وہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے سر ہم پہلا جو وہ ہے سٹیزن ہے ان کو لائیو کرتے ہیں. سر زاید خان د ضلع باجوړ تحصیل سردار زی باجوړ نه تاسو سره آنلاین یم سر. سر زاید خان خیر سات مزاج خله خیر دی سر جی, بس ستاسو ډېره زیاته شکریه سر چې تاسو موږ له موقع راکړه. سر زموږ د سکول لږه مسله ده. موږ چې سر جی جی زه په پرایمري سکول کې ولایم او زما څه 430 تعداد دی که نه سر, او دې سره 2 فیډر سکولونه دي چې هغه په نور ځایونو کې دي. هغه هم سر زما د مطلب هغو کوم ریکارډ د مینټین څومره کار دی هغه هم سر زما ذمه داري ده. او دې سره یو دغه سکول دی د ډبل شپ سر, هغه ریکارډ مینټین کول هم زما سر ذمه داري ده. او سر یو ټیچر دومره کارونه سر ډېر مشکل دی هغو لپاره. سر ما ټیچرز منظوري راکړئ سر, او د ټیچر پی ټي سی پاڼه یا پرمننٹ ټیچر دي سر موږ له دغه د ټیچر بندوبست سکول نوم څه دی زاید خان؟ سکول نوم سر 423 تعداد دی سر. سکول نیم هم څه دی زاید؟ سکول نوم ستارانو تحصیل سلارزی ضلع باجوړ. خدا 423 اسٹوڈنٹس تھی اور ٹیچر پہ یو یہ یس سر. تو اس سکول نے چکم دیا آن لائن یس سر. سکول نے آن لائن ہے اس ہاں اچھا سیکرٹری صاحب یہ 423 اسٹوڈنٹس اور ایک ٹیچر, جو ہمارا اسٹینڈرڈ ریشیو ہے وہ 1:40, مطلب ایک ٹیچر 40 اسٹوڈنٹس پر. تو یہ تو بالکل زیادتی ہے کہ مطلب 423 اسٹوڈنٹس کے لیے صرف ایک ہی ٹیچر ہے. یہ آپ دیکھیں جو اسکول کا نام ہے اور نوٹ کر لیں, اور یہ ود ان 14 days مجھے جو ہے اس کی رپورٹ چاہیے اور یہ مسئلہ حل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کیونکہ باقی سیم نیچر کے کمپلینٹس بھی آئے ہوئے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک زیت اللہ یو سی پشات, عرفان اللہ یو سی شنکے علیزو, مسٹر رفیع اللہ یو سی مامون سے ہیں, مسٹر جان بہادر شکرو مامون سے ہیں. یہ تقریباً 4 کمپلینٹس اور بھی ہیں سیم نیچر کے. تو یہ آپ جو ہیں فوراً اس کا نوٹس لیں, 14 دن کے لیے کے اندر ان کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے, ہمارے صوبے کا, ہمارے ملک کا, تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. سر پلان میں نے بنا دیا سر, آپ سے اپروول بھی ہوگی, کیبنٹ سے کونسل ہو جائے. ٹھیک جی امجد خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دا برانچ پرائمری سکول دے قنبر حسن آباد برنگ کی سر. ہاں سر داغی ایم آئی ایس کوڈ ہم دے 6464 داغی ایم آئی ایس کوڈ دے سر دا 2005 کی منظور شوه او 2013 کی بیا دی د بیلډینګ د لپاره ټندر وش, خو هغه وخت کې چونګې عباسي صاحب گورنر رالی او هغه د پاټا ټول سکیمونه فریز کړه, نو دیم پکې فریز شو.
سر د اوسه پورې د دې سکول هغه بلډینګ جوړ نشو. نمبر 1 سر. دویمه دا سر چې په دې سکول کې چونکې د پی ټي سي فنډ نه ټیچر هایر شوي وه، خو هغه ته هغه فنډس په پراپر طریقه باندې سر نه میلاویږي. کله میلاو شي سر، کله نه میلاویږي. او اوس سر دا سکول بندیږي. نو سر دغه یو ریکویسټ دی چې دې لپاره سر پی ټي سي فنډ نه ټیچر سر یا ارینج کوي. دویم سر که دغه نه وي نو بیا یونیسیف والا یا بل څه داسې یو اداره چې هغه ټیچر ورکوي چې دا سټوډنټان دا مستقبل ضایع نشي سر. صحیح ده. سیکرٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن هم ناسته، هغه هم ستا خبرې اوري، ستاسو پارلیمنٹیرین هم ناستی، هغه هم د ستاسو خبرې اوري. سیکرٹری صاحب اس کا جو ہے آپ نے جہاں سے بھی ہو اگر فرض کریں اویلیبل اے ڈی پیز میں یہ بن سکتا ہے اس سے دیکھیں، وہ نہیں بن سکتا، وہ اس میں اسپیس نہ ہو، تو جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو جو ہے ایمرجنسی کی بنیادوں پر آپ سٹارٹ کریں، اور اگر فرض کریں نان ای ڈی پی میں لانا ہو تو نان ای ڈی پی میں لائیں، لیکن یہ مسئلہ حل کریں. سر ان کی دو کمپلینٹس میرے خیال سے امجد خان آپ کی دو اور بھی ہیں، ایک روڈ کے کنسٹرکشن سے متعلق تھی اور ایک پبلک ہیلتھ سے متعلق، وہ بھی بتا دیں. جی سر، روڈ کے کنسٹرکشن ہے سر. یہ ایم پی ایس صاحب اگر موجود ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ جو میمون سلی چې کوم مین روډ دی سر، دا انتهایی د ابتر صورتحال سره مخ دی سر. نمبر دغه ډیر ضروری دی، انتهایی مشکلات دي خلکو د ایم پی ایس په علم کې ده. ایم پی اجمل خان صاحب دی سر. ها هلو او د اوبو څه کوو سر؟ اوبو چونکې په دغه سلی چې کوم علاقه ده دې ته د اوبو سره انتهایی مسلې دي. دغه خلک ډېر د لرې لرې ځایونو نه په خرو باندې اوبه راوړي. ماشومان بجای د دې چې سکول ته ولیږي، هغه سهار کې دا ماشومان په اوبو پسې لیږي. بیا اکثر په چې کوم چشمه ده په هغې کې اکثر بې نمبر هم نه میلاویږي. د ماشومانو ټوله ورځ هم ضایع شي سر. 4-5 کلومیټر د لرې نه هغه اوبه راوړي سر. امجد خان، اس طرح ہے کہ جو روڈ ہے وہ ہماری جو موجودہ اے ڈی پی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اسپیس بنا لیں گے، اور اس میں جو ہے ہم بلیک ٹاپ روڈ کی اپروول کر لیں گے. اگر فرض کرے ہوئی ہیں فیزیبلٹی میں آیا ہے، ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوا ہے تو اس پر مزید تیز کام کیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا. دوسرا جو آپ پانی کا کہہ رہے ہیں، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم آ جائے گی پی ایچ ای کی، وہ سروے کرے گی. سروے کے بعد جو ہے یہ ڈائریکٹلی پی سی 1 بنائے گی، اور اس پر بھی ایمرجنسی کی بنیاد پر آپ کے لیے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. تھینک یو سر. دا د سکول مسله دي سیده سر، هغه سکول کې فرنیچر نشته دی، نو که ټاټ چېرته میلاو شي او وایټ بورډ نو هغه د سکول ماشومانو ته به نیکسٹ چې کوم چھٹیاں ختم. فرنیچر کے لیے ہمارا آلریڈی جو ہے کیبنٹ سے اپروول ہو چکا ہے پیسوں کا. وہ انشاءاللہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ تمام صوبے میں جہاں جس اسکول میں مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کے لیے آلریڈی ہم اپروو کر چکے ہیں فائنینس. تو وہ بھی جو ہے سیکرٹری صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ کل یا پرسوں تک آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. د دې سکول مایس کوډ هم دی سر، هغه دی نو که بلډینګ دپاره اپروول وشي یا کمره نیمه جوړه شي د ماشومانو ته به لږ سهولت میلاو شي سر. رندا بس انشاءاللہ جوڑے گی بابا. تھینک یو سر. سر ډیره مننه، ډیره زیاته شکریہ سر. وعلیکم السلام. زما نوم عزیز الوهاب دی. زما تعلق د تحصیل خار ملا کلیجار سره دی. زمونږ د دې آبادي تقریبا 40,000 پلس ده. صحیح ده. دلته واحد یو میډل سکول دی چې هغه اوس های ته اپګریډ شوی هم دی، خو د هغې په جوړېدو کې به تقریبا نور هم 3 کاله لګي، او د جینکو سکول دی سر. نو هر کال تقریبا 60 نه 70 پورې ماشومان چې دي دا د های ایجوکیشن نه هغه محرومه کېږي، ځکه چې دوی اتم پاس کړي نو اتم نه بعد بیا د هغوی دومره سپورټ کولی نه شي چې ښار ته لاړ شي. صحیح ده. یا هغه چې دا سکول چې جوړېږي نور به هم 2-3 کاله لګي. په کار دا چې دا کوم د اوس د میډل بلډینګ دی دې کې ورته 9 او 10 سټارټ شي.
हाँ हाँ सईदा, इसमें सेक्रेटरी साहब इस तरह करें कि सबसे पहले तो अगर अपग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू है तो उसको एक्सपेडाइट करें, अगर फर्ज करें वो शुरू नहीं है तो वो प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन इस साल आप 2 फैब्रिकेटेड रूम इनके लिए करें। फैब्रिकेटेड रूम में जो है इतना टाइम नहीं लगता वो, क्योंकि अभी 8 से अगर हमारी बच्चियां जो हैं वो 9th को जाएगी तो 9th की क्लास वहां पर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहां पर टीचर्स भी होनी चाहिए जो इन्होंने बताया है, तो ये फौरन से पहले आपने करना है। और जो आगे के लिए अगर फर्ज करें वहां पर सिर्फ मिडिल स्कूल है और हाई नहीं है, हायर सेकेंडरी नहीं है, तो हमारे पार्लियामेंटेरियन का जो अभी सुन भी रहे हैं वो आपके लिए प्रपोजल भी ले आएंगे और इस पर फौरन से पहले फिर काम भी शुरू करें। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर। ओके। بس دغه سر دي کنه چې سکالي کم از کم چې د ماشومانو دا چې سکالي خو ځای نشي مصبر خو ډیر ځای او کم از کم چې سکالي اوس کم دي 190 ماشومان دي سر کنه 190 چې د دې مستقبل بالکل خطر کې دا چې هر کالي او سر اوس 89 اوس چې 8 کې تر 190 تقریبا دومره ماشومان دي، نو د دې خو ټول والدین دومره نه چې راغي او ترګاړي بندوبست کې او خار ته راولي۔ اچھا، اس میں عزیز خان اس میں ایک اور کام کرتے ہیں۔ 190 بہت بڑا فگر ہے، پہلے تو فیبریکیٹڈ رومز کریں، اگر فیبریکیٹڈ رومز نہیں ہیں تو اس کے لیے اسپیشل ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے جو ان کو لے کے بھی جائیں اسکول اور واپس لے کر بھی آئیں گھر۔ تو اس کے ہاں پہلے تو فیبریکیٹڈ رومز ہو جائیں گے، اگر وہ نہیں ہوئے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان پر تعلیم آگے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے ہم جو ہیں اسپیشل ٹرانسپورٹ دیں گے آپ کے لیے۔ سر پری فیل روم ان کو سر 4-5 دن میں لگ جائیں گے، 4-5 دن میں 4-5 دن میں عزیز خان آپ کے لیے فیبریکیٹڈ رومز مل جائیں گے انشاءاللہ، لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا وزٹ بھی ہو جائے گا سر؟ وزٹ ہو جائے گا جی سر۔ عزیز خان ستا مسئلہ به حل شي انشاءاللہ تعالی۔ ها تھینک یو سر، ډیر مننه سر جی۔ اوکے مهرباني، اوکے سر، الله حافظ۔ فضل مالک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، سیم صاحب څنګه ښه وئ؟ خیریت ته فضل خان خیر؟ شکریہ سر، تاسو زمونږ مسایل اورئ، ډیره مننه سر۔ زه یو سیکنډ شپ ټیچر یم، ستاسو په علم کې ده سر چې په 2022 کې ستاسو ګورنمنټ چې کوم دی د سیکنډ شپ پروګرام اغاز وکړو او سر دا یو کامیاب پروګرام روان دی سر۔ په دې کې چې کوم دی د 60,000 پلس چې کوم دی انرولمنٹ دی او سر دې سره چې کوم دی ښه ریزلټ یې ورکړو، په 3 بورډونو کې پوزیشن هولډر رال سر۔ په دې استادانو محنت وکړو سر او دیو چې کوم دی دا پروګرام کامیابی طرف ته روان کړی دی، ښه کامیاب روان دی سر۔ او دې استادانو چې کوم دی بنیادی مسایل دي سر، او تر اوسه پورې 4 کال تیر شو زمونږ چې کوم دی یوه مسایل هم حل نشوله، په ځای دې چې زمونږ په مسایل کې ورځ په ورځ اضافه کیږي سر۔ زمونږ بنیادی مسله دی هغه جایز مسله سر، زمونږ چې کوم د ستاسو منیمم ویج پالیسی ده د حکومت د هغې په پالیسي باندې زمونږ چې کوم دی عمل نه کېږي او موږ ته چې کوم دی 25,000 روپۍ تنخواه راکړی کېږي سر۔ د یو مزدور تنخواه برابر هم موږ له نه راکړی کېږي چې دا د استادانو تحقیر دی او ذلت هغه کوم دی تسلیم کول دي سر۔ زمونږ دویم مسله چې کوم ده د هغې زمونږ په ستاسو سره په سکولونو کې موږ انګیج یو او بیا د چوټیانو تنخواه موږ ته نه راکړی کېږي۔ موږ چې کوم دی د وینټر ویکیشن چې کوم دی او د سمر ویکیشنز د هغې تنخواه موږ ته نه میلاویږي صحیح ده سر۔ بیا زمونږ دا چې کوم دی تنخواه چې کله موږ ته میلاویږي موږ ته په 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس میلاویږي، او چې راشي هم د ډي سي په اکاونټ 4 باندې راځي، نو موږ چې کوم دی هلته بیا 2 میاشتې پروسس واخلي، نو سر موږ په دې تنخواه پسې چې کوم دی خوار او ذلیل شو، کله د ډي سي آفیس ته ځو، کله چې کوم دی د ایجوکیشن آفیس ته ځو، کله د فاینانس د ډسټرکټ فاینانس آفیس ته ځو، کله بینک ته وزټ کوو، نو دغه تنخواه چې کوم دی دا استادان غریبانان قرضداري 4 میاشتې دې تنخواه نه میلاو شوي چې بیا راشي بیا دغسې چې کوم دی ماحول وي دلته، نو دا استادان چې کوم دی دا ویل کوالیفاید استادان دي، ښه په پراپر طریقه باندې راغلي دي، د دې ډیمو شوي ده، د دې چې کوم دی ښه په میرټ بنیاد باندې راغلي دي، خو دې استادانو چې کوم دی دې ته عزت نه میلاویږي
دیو د دې چې کوم دلته هغه شانته سلوک وسنه کې قسم چې د یو استاد حق دی په معاشره کې نو سر د حواله سره چې کوم تاسو زموږ تاسو ریپورت منګه هر اپس ته تلیو د ایجوکیشن اپس چې کوم تاسو خبره پوره شو سه واره سر देखिए چې کوم د DSS پالیسی دا اوري دا سر دا چې موږ وسر 9 months ته پر دې پیمنٹ کو او 25000 پر منث سر دیګه سر اوس مونږه ریویژن کوو لګیو او مونږه سر 25000 نه سر د دې چې کوم ویجز دی هغه ان شاء الله انکریز کوو سر دا یو پروپوزل روان دي سر کابینټ ته ان شاء الله پای کې سر د دې خبره ټیک ده چې مونږ دا ویجز سیوا کول پکار دي دا تقریبا 3 کال سر د دې پروګرام وشو سر او په دې کې تقریبا 6000 ټیچرز سر موږ سره انګیج دي سر 70000 اراوند سر پورا کې کې سر موږ سره د دې انرولمنت دی د دې ماشومانو سر سزاینو کې موږ د خر ریزلټس روان دي سزاینو کې موږ د دې ریزلټس خراب روان دي موږ د ریسنټلی سرچ کوم د دې ریزلټس راغلل دا غي په بیس باندې څه کسان موږ ټرمینیټ کړی دي خو سر د دې چې کوم تنخواه دا به 9 months ته پاره دی ته ملایي د دې نه سیوا نه ملایي ورته سر ځکه چې وینټر او سمر چې کمپلیکیشنز دي کنه سر دا موږ ریګولر ټیچرز نه دي دا ټیلنټ پول په تھرو باندې راغلي دي تنخواګانې بوله سر سیوا 25000 سر دا غي نه بوله سر موږ انکریز موږ بس پروپوزل راوړو ها په دې کې هو ټولو نه پهله چې د صوبایي حکومت کومه پالیسی ده چې دا 40000 مینیمم ویج دی تقریبا چې کم مینیمم ویج دی هغه به پکار دی چې د دې ټیک تا پهله خبره دویمه خبره چې کومه خبره دوی وکړه مونږ ټوله صوبه ډیجیټایزیشن طرف ته روانه کړې ده نو پکار دی چې د دې تنخواګانې چې کم دي دې ته په اکاونټ باندې ډایرکټ ورزي او تھرد کس پکې نه انوالو ټیک شو ډایرکټ دا چې دې ته ډایرکټ ورزي بل چې کم دی دا تاسو وایي چې سر ټیچرز کارکردګي خده او د سخنه ده نو چې د چا خده پکار دی چې هغه ولې خده دا غي په مطابق باندې د نورو ګرومینګ او ماشه د شو فیسیلیټیز هغه ته ملاو شي نو زموږ سره ټیچرز الریډي شارټیج دي نو پکار دي چې دا د دې خیال وساتي مطلب چې د خولي خشکېدو نه پهلا د دې پیسې د ته ملاويږي پکار ده سر دا اصل مونږ سر دې کې اصل کې سیستم نه لسه د اکاونټ 1 اکاونټ 4 ته سر اول سر دا پیسې کریډټ کیږي سر بیا دا غي نو بیا سر دیو ته ریلیز کیږي دیو سر بیا مخکې ډبل شفټ سکولز ته سر دا پیسې ورکړي د ټول ټیچرز ته پیمنٹ کوي نو دا سر لغون دي سر دا انډایرکټ میث دا سر دا موږ ډیجیټایز کو سر او دا سر ډیجیټایز کوي چې څومره چې کم کسان پکې ډیر انوالو عمره پروسس خرابېږي او پکار دی چې د میاشت پهله تاریخ باندې دوی خپل تنخواه د دې په اکاونټ کې پرته ان شاء الله صحیح سی ایم صاحب تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او موږ دا اپریشیټ کوو چې داسې یو عوامي اقدام تاسو اوچت کو او تاسو د یو عام کوم چې زمونږ منتقلان دي روټ باندې ورکر دی دغه واسطه تاسو واورېدو ډارې کو او هغه سره په مسایلو باندې خبرې اترې وکړي نو به حیثیت یو ورکر او یو قبایلی ناجوان موږ دا اپریشیټ کوو ان شاء الله د سیوانی چې هر قسم اقدامي دي کې به موږ مکمل ستاسو سپورټ کیږي مننه ذکر الله او سی ایم صاحب ما ستاسو نوټس کې دا خبر راوستله مسایل خو ډیر دي خو چون کې د وخت کې زمونږ د عام باجوړ د ولس د ټول نه غټه او اهمه مسله یو دام کې دی سره باجوړ کې چې کوم من دوه بازارونه دی او خار تحصیل کې راځي چې یو خار بازار ویل شي کوم چې مرکزی بازار دی او یو ته عنایت کلی بازار ویل شي نو هغه دوه کې چې د وخت کې دا چې د تګ را تګ د رشوالي د وجه ډیر انتهایی یو خدای بای پاس کوم ګورنمنت جوړ کړي وي خو چون کې تیر انتظامیه د طرف نه پاغه باندې نوسین جاری شولي او هغه باندې هغه دکانونه سر شلو منډیان په سازي شو ډی په سازي شو نو د وخت کې ملن دغه بازارونو بای پاس نشته دی او دا د چې باجوړ کې خو ملکان ډیویژن خو دا ان سی پی گاړو د وجنه دا د چې رش هغه سیوا شو چې روډونه هغه مخکنی دي د 1900 چې کوم جوړ شوی دي چې روډونو کې کار ونه شو گاډي ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي
نو ډیره انتهایی مسله ده چې دا ما ستاسو نوټس کې راوستله انتظامیه لګیا ده هغه باندې کوشش کوم چې ما په خپل باندې ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ډي سي ته درخواست ورکړی و هغه باندې اکشن واخیستو خو چون کې دا مسله په وختي اکشن باندې نه کیږي چې دله مستقل پلانینګ په کار دی چې دا وجه دار چلته د گاړو تعداد ډیر انتهایی سیوا شوی دی جی सईद ज़ाकिर अल्लाह उसका कंप्लेंट रख लो मेरा इधर जो है वो डीसी बाजावड़ और हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो देखें कि रश किस वजह से है जिस भी वजह से हो आप उसकी वहाँ पर इंक्वायरी करें देखें विजिट्स करें और इसके लिए जो है कोई अच्छी प्लानिंग बनाए और वो प्लानिंग जो है मेरे ऑफिस में फिर मेरे पास लाएं और उस पर फिर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला ठीक है ٹھیک ہے سیم صاحب بس منګه پکې دا ریکوست کوم سیم صاحب چې دا سدا چې دا گاړو د ډیروالي په وجه باندې یو خو آبادین د باجوړ ډیره سیوا شوی د بل د باجوړ دا ټول آبادی دغه دوه بازارونو باندې انحصار لري نو په هر طرف تزیم نو په دغه دوه بازارونو برازي دستا आवाज دستا پارلیمنټریان زموري اغم چې کوم د دلته دی بلارشي پارلیمنټریان بزان سره کې یو جامع پلان براوړي چې دغه روډونه کلاول دي یا چې کوم انکروچمنٹ ته هغه خوا کول دي یا بل څه تجویز دا منډې بل طرف ته وړل دي دا به یو جامع پلان راشي په هغه باندې به ان شاء الله موږ عمل کوو ها ټیک ده سر بس دغه یو ریکوست دی چې دلته کوم ته ټیمو خار کوم ډیویژن دغه راځي د دوه بازارونه دغه کې راځي چې د بازارونو د منډیان لګ مناسب زی تشریف شي او دا اړې چې کوم ټرمینل جنوب سره څه به پورا گزاره وشي جی ثانک یو سیم ٹھیک ہے مهرباني ثانک یو साजिद खान अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम साजिद खान खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर تاسو خیر طبيعت هم سره خیریت سے امن دے زه ساجد خبرې کوم سر ما کمپلینټ کړو دی 418 کې چې کوم ګاډي ولاړی دا باجوړ ته دی دا کار موټر ها دا ګاډي کې 15 کسان کې نه سامنے تور باندې کوئی سرور کسان لاوړي دي کې درې روستو کې نه یو مخ کې نه د 15 کسان کې نه دوه مخ کې نه او درې روستو کې نه او 1500 روپے کرایه وای چا نه 1200 وکلی چا نه 1100 ولی او بس تاسو کې چا سره خبره وکړه نو لار دومره دنه او دي کراياګانې سیوا خپل بل 15 کسان کې نه ما دا ویلي چې هدایت جاری کړي ډي سي باجوړ تلته اکشن واخلي او ډي سي پېښور ته دلته اکشن واخلي سر نو دیوانی دلم داسې مختص کړی چې دیم خوشالي عوام ته سہولت کی سر सईद साजिद खान स्टासु कंप्लेंट रहा लो इसमें इस तरह करते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड रेट्स हैं कार्स के लिए वो आप मुख्तस करें और इसमें जो है आप ये तमाम जितने भी अड्डे हैं चाहे पेशावर में हैं चाहे बाजावड़ में हैं या चाहे दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उन सब पर लाजमी करें कि उनका अवेजा किया जाएगा अपने जो हैं जो अड्डे हैं उसमें पहली बात दूसरी बात कि ये तो बिल्कुल ये मानने वाली बात ही नहीं है कि किस तरह वो आगे थो बंदों को बिठाते हैं ये तो रिस्क है उनके साथ और उनकी जिंदगी के लिए तो आप इस तरह करें कि जो भी हमारे खासकर ट्रैफिक जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो देखे जो भी इस तरह का करे कि आगे दो बंदों को बिठाया हुआ है तो मेरे ख्याल में उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए उस ड्राइवर का वो गलती करता है ट्रांसपोर्ट मेरे ख्याल से सर ये ट्रांसपोर्ट का वो है काम है वो अड्डों के जी 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 उसकी एनफोर्समेंट ही है होता है हर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट 60 ट्रांसपोर्ट को बोल ठीक है ठीक था सज्जद खान अमल बपियो को इंशाल्लाह खान जी जी वाया زه بیسیکلی د باجوړ موسیقم چې افروډ شروع ځنګي پېښور کې سر دلته زمونږ یو سرکاري سکول دی سر زمونږ چې کوم حلقه دا ان 27 کې راځي ډیره بدقسمت حلقه ده او پی کې 73 ان 27 دلته کله نور عالم خانو ګټو هم بیا بلې پارټي ته لاړو ارباب پسمایا تر هم بلې پارټي ته لاړو زمونږ دا کوم سرکاري سکول دی سر د کې دوه کمرې دي او ماشومان دومره زیات دي چې پاک سره جنازګاه ده او ماشومان سبق ورکوي زما ساجد نوم دی سر ساجد خان د سکول څخه نوم دی
सर फुल वाइना बोर्ड्स तना सिस्टम बस होता ځانم ساڑھے 11-12 بجې راشي ماشومان کینې بس یو بجې چای ته دي چا صدر فون نمبر سر زما ټیم سره ستا فون نمبر شته ته به چې کوم دی زما ټیم به درشي ته به لاس نیولي بوځي سکول به ورته وښایې او د سبا نه به پې کار شروع شي انشاءالله تعالی ښه غلام اسرار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی ډسټرکټ باجوړ وی سی 7 باندې سمون نه خبرې کو سر. سر ضرور خیر. خیر جی تاسو خو وي سر. مهرباني. سر ما خپل یو کمپلینټ 13 ورځې کې کړو زمونږ د ګرل های سکول خواته دلته یو ډیران دی هغه خو د ټیمه ولا راځي روزانه میش کې یا مطلب د سي 2 میاشتې بعد صفایي کوم خو ما چې چرته سي یو پراپر ډسبین غم ولا وکړل شي سر. نه د سکول مخې ته څنګه چې کوم دی دوی ډسبین یې خیره دا خو چې کوم دی انتهایی نه لایقي او کوتاهي ده. نه سر دا ډیران د سکول نه وړاندې دی. ها خبر حال د دې لپاره بیا چې کوم دی هغه بندوبست کول دي د ډسبین غټ جی سر جی یو پراپر ډسبین غم وشي نو خلک به دا کوړه کرکټ دغه ډسبین دارته. ها دا په 24 غنټه کې دنه چې کوم دی د دې بندوبست کول دي 24 غنټه کې وشي سر. اوکې थैंक यू सर مهرباني. محمد ارشاد. سر دلته یو اډه د باجوړ کې مین اډه د جناب بس ټرمینل د دې یو دیوال په هغه کې راغلی او روډ کې او د هغې اسټیمیټ 84 لک روپۍ لګېدلی او سر هغه پیسې ډپارټمنټ ته نه وې راغلي موږ رایټ ټو انفارمیشن ته د دې انفارمیشن اخیستل موږ ته میلاو شوي نه دي. او بل سر صدیق آباد پاټک کې یو میله لګي دلته باجوړ کې مین چې کوم ځای کې میله لګي د هغې ماهانه 12 لک روپۍ اخیستی کېږي او خزانې ته 50,000 روپۍ راځي. نو سر د دې معلومات وکړل شي او بل سر دلته منرل دا کم چې ترانسپورت او ټرکونه مرکونه نو د په کمرو کې بند فیصلې کېږي او سر د دې ټینډر ونه شو دا 3 پوینټس سر ما چې تاسو ته مخه کېدم. ها ټولو کې پهلا خو چې کم دی دا دوه پهلا پوینټس چې کم ول د دې انکوایري وکړي که فرض که دا د ګورنمنټ د خزانې نه ځي نو د دې چې کم دی زر تر زر ډیټیل ما ته پکار دی within 14 days چې ټوله انکوایري شوي او زما په ټیبل باندې پرته وي. بل چې کم د منرلز ولادي دا څنګه بند کمرو کې فیصله کیږي په دې ملک پوي کا دا سر د ټرکونه دي د دې ټیکی د دې ټندر کیږي چې کم ترانسپورت چې دته یوز کیږي هغه کې دیو بس په پټه باندې کار وسته دي او دا خاص خلکو ته ملاويږي داسې عوامي ټندر د دې نه شي. حضرت بلال سکرین آن کړئ. جی سر دا بلالم د راغام باجوړ سره تعلق ساتم سر کوم ایشوز چې کوم دغه کلی ده سر هغه د هسپتال په اړه کې دا دغه مخ کې خوستا سو ډیر شکریا چې تاسو د خاص کړ دا باجوړ د لپاره د کلی کچیر یو دغه وکړو سر فیس ټو فیس کوم باجوړ خلک دي تاسو په دې مسله ډیسکس کوي نو د لپاره تاسو شکریا سر چې کوم ایشوز دي هغه د هسپتال په اړه کې چې کوم زمونږ خو بد قسمت نه یو مین هسپتال دی په باجوړ کې ټول ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال خار بل پاره کې داسې ایشو دي سر چې هغه د عوامو د یوز لپاره ډېر کم یوز کېږي مطلب خلک به پرایویټ سیکشن ته ځي سر هغه کې لاول چې کوم دغه د ایمرجنسي سیکشنز کې چې کوم مسلې دي سر ایمرجنسي کې تاسو یو کیس ایمرجنسي کیس به ته ایمرجنسي سیکشن ته ورسئ سر ډاکټر خو یو خپل سیکشن د ستا مریض ته به مسلې هغه به ګرځېدلی شي سر ډاکټر لکه سیکشن په خپل چیر نه راپات چې ستا مریض کوم دی هغه په بیډ باندې معاینه وکړي سر بالکل ته به په ویل چیر هم نشته مریض به دې په اوږو راغستی یو هلته به یې وړي سر او بیا به له هغه چیکاپ کوي بیا د هغه نه بعد چې کوم فارمیسي والا دي سر هغه تاله د 20 او په 15% دا تاله میډیسن درکوي باقي پسې به ته بار ته وځي هلته به یې ګوري او بیا به په منډه راځي او هلته به یې راوړي بیا چې هغه 20 او 15% لګ ډیفاین کا څنګه سر جی 20 او 15% لګ ډیفاین کا د دې څه مطلب دی سر کوم فارمیسیس چې دا کوم دوايانې چې ملاويږي میډیسن چې ملاويږي سر په ایمرجنسي سیکشن کې د ګورنمنت سایډ نه نو هغه سرکاري سطح زما په خیال 100% دي سر او چې دلته تعالی درکې نو هغه کې به تعالی 15-20% درکې
تقریبا نور ته د بار نه راوړي. ځینې وخت کې در باندې هغه انجکشن سیرنج چې کوم دی سر هغه هم در باندې د بار نه راوړي، وایي دا زموږ سره نشته دی، زموږ سره اویلیبل صحیح نه ده دی سر. صحیح ده. بل چې سر ته وبله په منډو ایمرجنسي دا ستا ته مریض پروت دی هغه هم ولې د بار نه راوړي. بیا چې کوم سپورټ یو سټاف دی، نرس دی یا نور سټاف دی سر، د هغه پته بالکل نه لګي پکې. ته به بیا ګرځې چې زه اوس څه وکړم. مریض راته پروت دی، انجکشن ورته څوک وکړي، اکسیجن ورته څوک ولګي، د اکسیجن هم څه پته نه لګي سر، یا سټریچنګ کول دی هغه څوک وکړي سر، د دې به پکې پته بالکل نه لګي سر. او بل پکې یو ایشو دا ده چې د بار نه خلک راغلي سر، دغه نه چې یا دا د کار لپاره کوالیفاید دي کو نه دي، بار نه به راځي او پریکټس به کوي خو چا تا ته انجکشن وکړو سر، دا پته پکې نه لګي د وجې نه سیوا انجکشن یې دغه کېږي. او بل سر یو ایشو راغلی و زموږ پرسنل خپله تللی و مریض زموږ د کور د مریض و او هغه ته ایکسپایر انجکشن کلی و، باقاعده موږ ډاکټر ته هم کمپلاین کلی و او دغه ته هم کلی و، او د کوم نور هیډ افیسر چې دي د هسپتال هغه ته هم کلی و، ایم ایس ته، خو هغه باندې هېڅ ایکشن نه وکړی. دې لږ ټایم وشو، 2-3 میاشتې کېږي سر، په هغه باندې باقاعده په مریض باندې ریاکشن شوی و سر. او بیا هغه ډاکټر صرف هغه فارمیسي والا ته کار شو، بس باقاعده نورې سم نو سر. داسې دا هیلث ډپارټمنټ ناست دی، ستاسو ټولو خبرې واورېدې. په دې کې چې کوم دی تاسو زر تر زره ویزټ وکړئ او ویزټ هم د ستاسو سرپرایز ویزټ وي او هلته پې وکړئ او هلته چې ورشئ نو دا ټول حالات په خپلو سترګو باندې وګورئ. د دې ملګري د حضرت بلال نمبر شته، د ده نه به دا ټول کمپلینټس ریټن کې واخلئ چې کم کمپلینټس یې کوي. او بل چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولی دا خو سره معاف کېدل نه دي پکار. په دې کې چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولی دې ثبوتونه به د بلال خان نه راواخلئ او د دې خلاف خو فوراً چې کوم دی انکوایري او بیا که فرض که څوک پکې ملوث وي نو هغه په کور پکار دی چې کینی، که نه موږ ته دلته کیجوالټیز نه دي پکار د دې د غفلت د وجې. شبیر خان خپل سکرین آن کو، مایک مال کا سی ایم صاحب تاسو اوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر خان خیر دی سر جی، تاسو څنګه یې؟ صحت هم ښه دی سر؟ شکر دی، مهرباني. سر زه شبیر یم د باجوړ نه. سر زموږ د روډ مسله د لینک روډ دی، تقریبا داسې 700 پورې آبادي ده او داسې 40-50 پورې کورونه دي، هغه ته یو لینک روډ دی او دا ډېر ټایم وشو چې زه اپلیکیشن جمع کوم، ډفرنټ ډپارټمنټس ته ورغلی ما، مختلفو خلکو سره ملاو شوی ما، خو تر نن وخته پورې هغه روډ هغه مسله حل نه شوه. کله چې باران وشي، لکه 13 ورځ باندې باران شوی دی، نو اوسه پورې هغه ځای باندې خټې دي، که مریض شي که دغه شان ته ضعیف العمر شي، ماشومان شي، سکول څومره روډ دی موږ ته جوړېږي سی ایم صاحب؟ شبیر خان څومره روډ دی؟ دا تقریبا 350 فیټ روډ دی سر. دا چا حلقه ده؟ دا اوس د مبارک زیب حلقه ده او نثارباز چې کوم دغه دی د ان پی والا دغه دی سر. صحیح ده. داسې ده چې دې کې به انشاءالله تعالی د ډي سي ستاسو خبرې اوري، زمونږ باقي پارلیمنټیرین چې کوم دي، اجمل خان، انور زیب خان، حمید الرحمن، ډاکټر صاحب، دا ټول ستاسو خبرې اوري. په دې کې به انشاءالله تعالی سبا د ستاسو دا سروې هم کمپلیټ شي انشاءالله او په دې باندې به کار هم شروع شي. دا دومره غټ روډ نه دی او زه چې کوم دي دا زمونږ الریډي انګوینګ سکیمز هغې کې ایډ کوي یا چې کوم دي نوې نان ای ډي پی راوړی او دا 350 فیټ خو زما په خیال دومره غټ روډ نه، ډي ډي سی نه یو کوي، د ایس ډي آی نه یو کوي، دا ورته وکوي. صحیح ده. صاحب ګل السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی سر؟ تاسو خیر وای؟ د ټولو نه اول خو سر تاسو ته او تاسو ټول کیبینټ او ملګرو ته سلام. وعلیکم السلام. د سر زمونږ د آبادی د ویش تقریبا دا د 15 نه والا د 20,000 پورې ده. کم چې زمونږ روډ دی، دا روډ نه زمونږ ټول آبادی په یو سټیپ باندې ده، نو په هغه خلکو ته ډېر تکلیف وي، خصوصا کله چې څوک بیماري یا یې په چارپایي کې په کټ کې راوباسي بهر روډ ته او یا یې په هاتګاړو کې راوباسي. څومره روډ دی چیرمن صاحب؟ سر دا صرف موږ ته لینک روډ پکار دی، یو 2 ځای لینک روډونه چې هغه به ټوټل یا به نیم کیلومتر یا به 1 کیلومتر وي. هلته بیا مین یوه لاره ده، مشترکه قامي لاره ده، چې دغه قامي لارې ته موږ له یو لینکس راکړي او په د قامي لاره باندې بیا موږ له کم از کم 10-12 فوټ روډ برابر شي، نو انشاءالله العزیز د دې نه ټول نه زموږ هغه ستونزې حل کېدی شي. چیرمن صاحب سبا به در سره د ډي سي افیس نه رابطه وشي، ایس ډي آی کې ورته دغه روډ واچوئ او په کار دی چې دغه روډ جوړ شي. صحیح ده.
ټیک د جی سر دا ډېر هغه ستونزه راکړه دا حل شي ان شاء الله العزیز تاسو په موږ باندې احساني او زمونږ تاسو نه سر خصوصي تمدان د چې تاسو په خپل باندې د یو قبایلی سوچ والا خلک یو د قبایلو په مسایلو باندې پوهیږي د 1000 ارب روپو نوې پیکیج می درته روان کړی دی او په غي کې به ان شاء الله ډېر ستونزې ختميږي ان شاء الله. ها مهران شاه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر څنګه چلې تاسو خېسته؟ خیریت دی مهران شاه خیر. الحمدلله ستاسو دعاګان دي سر. جیرو وای. تدې زمانو مهران شاه دی او ډیسټریکټ باجوړ سره تعلق ساتم او په خپل باندې هاکی نېشنل پلیئر یم سر. ها ماشاءالله. سر زمونږ چې کوم درخواست تاسو د لپاره تاسو جمع کېدو هغه زمونږ د باجوړ هاکی ګراوند په باره کې او سر پاټا گیمز په باره کې سر. ها جی سر زمونږ باجوړ هاکی ګراوند چې کوم دی هغه په 21 کې شروع شوی او په 22 کې کمپلیټ شوی سر په هغه کې زمونږ گیم شروع شوی سر اوس 25 دی سر خو په هغه کې تر د اوسه پورې ګراوند مین جابس چې کوم دی هغه هم نشته دی او کوچینګ سټاف پکې هم نشته دی سر. ها او ګراوند ټیک دی سر ګراوند چې کوم دی هغه زیاتره خرابېدو طرف ته روان دی سر د هغې پراپر چې کوم دی ګراوند مین نشته دی سر هغې موږ ورته پرایویټ ګراوند مین نیولی سر پر هیډ موږ هغه ته 500 روپۍ ورکوو نو که تاسو موږ ته د ګراوند دپاره پراپر ګراوند مین او د هغې دپاره کوچینګ سټاف راکوئ سر بل ګراوند ته چې کوم مین ایشو ده او خرابېدو طرف ته چې روان دی سر هغه د واټر د وجې لکه دې ته به 24 غنټې سر واټر ورکوي لکه دا بلون ساتي هغه ته اوبه نه ورکولی کېږي په 24 غنټو کې هغې ته تقریبا صرف 30 منټ اوبه ورکولی کېږي سر. جی سر اوبه شته نه که څوک یې ورکوي نه سر په 24 غنټو کې سر په ډېر کم د ورځې چې دی هغه په 5 بجې باندې بجلي راځي سر او نیمه ګنټه سر هغه ته موږ اوبه ورکوو باقي د هغې نه بعد بیا پلیئر گیم کوي نو سر که دې ته سولر سیسټم وشي نو پراپر سهار نه چې ماښامه پورې په دې کې 3 ټیمه اوبه کېږي سر انشاءالله نو بیا به زه وایم چې کلیري او خرابېدو نه به بچ کېږي سر. نو سینتھیټک ګراوند دی د دې خو امپورټډ هغه کارپیټ راځي د کوریا او د چاینا او د دغه نه دا هغه ګراوند دی نو هغې د مینټیننس لپاره همدغه ضروري ادروایز هغه بیا ختم شي د نور او دې کې به داسې وکړو مهران شاه چې دا سولرایزیشن خو به انشاءالله وشي ګراوند مین به وشي او د کوچز د لپاره چې کوم د سپورتس ډپارټمنټ ته به زه وایم چې د کوچ بندوبست درته وکړي سر. او بل چې کوم ایشو و سر مخکې به زمونږ پاټا گیمز کېدل هغه پاټا گیمز چې دي هغه اوس ختم شوي دي سر. پاټا چې کله کیپي سره ځم شوی ده نو هغه کیپي گیمز کېږي سر. پاټا چې کوم پلیس دی هغه ته هغه اپرچونټي نه میلاویږي کوم چې به ورته په پاټا گیمز کې میلاوېدل سر. اوس د کیپي گیمز چې کوم کېږي نو د پاټا نه ډېر کم پلیر دي چې هغه ته په کیپي کې موقع میلاویږي سر. خو تاسو موږ ته پاټا گیمز د مرج ایریا گیمز په نوم باندې بیرته بحال کړي سر دا به ستاسو یو غټ احسان وي سر په پاټا خلکو د ستا دپاره د نن نه بحال شو انشاءالله. جی سر. سر بس دا تاسو کوم ته بحال کې صرف دا په باجوړ باندې نه سر ایز قبایل تاسو دا ټولو قبایلو باندې احسان سر چې تاسو واپس نن نه مهران ته اعلان وکړه چې ما درته بحال کړ بس. शुक्रिया सर. अगर आपकी इजाजत हो तो कमिश्नर मलाकंड बात कर रहा हूँ सर अगर आपकी इजाजत सर. ये ऑलरेडी सर 2 दिन पहले मैंने अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये डायरेक्शन दी है सर कि डिविजनल सतह पर अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के साथ मिलकर शेड्यूल करें. हॉकी भी जिस सीजन के मुताबिक है, क्रिकेट फुटबॉल और ये टूर्नामेंट्स जो है हम डिविजनल सतह पर सर प्लान करें. अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसको चूंकि अभी बाजोड़ जो है मलाकंड डिवीजन के साथ आता है तो पहले तो मजिस्ट्रेट्स वाला एक अपना सिस्टम था. अगर आपकी इजाजत हो तो हम जो मलाकंड डिवीजन के अंदर जो हमारे 9 जिले हैं आपका कमिश्नर साहब आपका जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दे. मैं मेहरान के लिए स्पेशल ऐलान कर रहा हूँ. ठीक शुक्रिया मेहरबानी सर. خدا زکریا خو چې کم کمپلینټ را رسولې دی ډي سي صاحب بجاوړ دا زکریا چې کم کا د زکریا چې کم خواهش ته دا ورته پوره کوي. ښا د سنټر دا ټوټل صحیح اپلیکیشن راغلی و ته یې چې موږ پانتا سټریټ ور د کړو بیا ریګنینګ چې نه زموږ دا سپیشل سپورټ بغیر نو ستاسو موږ وکړو سر. بس زکریا چې سی ام سیکریټریټ ته رسیدلې دی او سی ام افیس ته نو خامخا په کار دی چې دا لاړ شي. نن به ورکړی سر. اوکې جی خلیل الله. Sir, my name is
ویچ ماډولا تحصیل مامون ډسټریکټ باجوړ. جی خلیل الله واس درازي وای. سر زمونږ د ډماډولې چې کوم مین روډ کې وړه سر او د هغې دپاره 2 ځله د پول منظوري وشوله او بس بیا هغه منظوري چېرته ورکه شي سر، نو د اوسه پورې د هغه پول انتظامات ونه شو. یو ځل پې کار هم شروع شو، هغه سریې مریې پکې ښخې کړې، خو بیا هغه قصه ورکه شوه. نو سر که تاسو د دې لپاره احکامات جاري کړئ، مهرباني به د دې نه سر ټول تحصیل مامون ته پیدا رسیږي. ها په دې کې سیکټري سی ان ډبلیو ستا خبرې واورېدې، دې به چې کوم دی هلته اکسین هایوې ته ووایي په بجوړ کې چې په دې باندې فوراً چې کوم دی کار شروع کوي او په 2 هفته کې دنه چې کوم دی رپورټ زما آفس ته راورسوي. صحیح ده सर? इसमें सर इस पुल के हवाले से सर मैं एक कमेंट है सर, मैंने ऑलरेडी एक इसमें केस मूव किया हुआ था और आपने उसकी मंजूरी भी दी थी. इसमें सर एक प्रॉपर जो पुल था वो 2019 में उसकी अप्रूवल हुई थी, लेकिन कुछ फिजिबिलिटी के हवाले से कुछ इश्यूज है, तो मैंने इसके लिए एक केस मूव किया हुआ है. आपने इसको साइन भी किया हुआ है, सेक्रेटरी CNW के पास है. इसमें मैंने बग्स के लिए वर्ड प्रपोज किए हैं और साथ साथ उस एस्टिमेट के अंदर हमने तकरीबन दीगर जगहों पे भी प्रपोज किया हुआ है. CNW के पास है वो केस. जी सर, कल या मंडे को आप जो हैं फिर सेक्रेटरी साहब से मिलने और जो साइन किया हुआ है आपने मुझसे, तो इसको फॉलो करें और 14 दिन के अंदर जो है ये मुझे रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है अजीज खान माइक ऑन कर. अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब, څنګه یې خیر وي؟ वालेकुम सलाम अजीज खान په خیر صحت مزاج به خیر. بالکل خیر دی سیم صاحب، زه د باجوړ نه خبرې کوم، باجوړ لارا کماندل نه. څنګه یې خیر؟ بالکل خیر دی، تاسو خیر وي سر؟ شکر دی. وایه ورور. سر زمونږ تقریبا ماندلو کې 50,000 آبادي ده او روډ ډیر زیات خراب دی او د پول مسله هم ده دلته. دا ستاسو چې کوم 3 پیګان دي دا د هغه حلقه ده سلارزي؟ دا د اجمل خان حلقه ده. اجمل خان صحیح ده. اجمل خان ماته چې کوم دي دا ما په خیال راوړم دی دغه روډ او په دې باندې به چې کوم دی زر تر زره سیکټري CNW ناس دی اکسین هایوې ته به وایي چې په دې باندې زر تر زره هلته هغه وکړي او په 14 दिन کې دا رپورټ هم زما په کار دی. जी लास्ट هغه دی عبدالرحمن فل سکرین آن کا مایک هم آن کا. जी عبدالرحمन وعلیکم سلام. من سلور تا بایگانی اعلی تعلیم یافته او د موجوده ملکی او صوبایي حالاتو د وجې نه بیروزګار یو. د روزګار د حصول لپاره موږ ډېر کوششونه وکړل خو لیکن د اوسه پورې څه کامیابي نصیب شوې نه ده. نو دې بنا باندې موږ بایګانو بطور مجبوري دا فیصله وکړه چې زموږ د نیکونو ځمکې دي په دې باندې به موږ مختلف قسمه باغات، مثال د سبزیانو ورسره د فروټ دا جوړ کو او نو موږ به د خپل اپنے مدد آپ تحت باعزت روزگار حاصل کو. سر جی زموږ تقریبا چې کوم دی 120 پلس ایکڑ ځمکه ده. ماشاءالله. دې سره به تقریبا 50 پلس نوجوانان چې کوم دی دا پر روزګار باندې شي. صحیح ده. نو دې سر جی زموږ ځمکې چې کوم دی دا باراني دي. صحیح ده. خدا دا چې 50 کسان داسې نه چې بیا نوکران نه کې نه جی انشاءالله. زه تاسو سره لږ ډیټیل شیر کوم. نو زموږ ځمکې چې کوم دي دا باراني دي، د اوبو شدید قلت سره مخ دي که نه. عبدالرحمن خان داسې ده چې زما بل میټینګ هم شروع شو د ستا مسله ما ته راغله، زما افیس په تا سره رابطه وکړي چې کوم زمونږ آلریډي یو سکیم دی سولر ټیوبویل والا اریګیشن کې، نو ان شاء الله تعالی هغې کې به د ستا دا ټیوبویل هم شامل کړو او هلته به زما ټیم درشي، سروې به وکړي، ځای به وګوري، د هغې نه بعد به چې کوم دی په دې باندې مخکې عمل وکړو. صحیح ده که نه؟